السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو افسوسناک خبر نه خبرو چې په سوات تحصیلي کابل دیولۍ کې یوه ډېره زیاته افسوسناکه پیښه مخې ته راغلي چې د کور دننه لاشونه پولیسو ته میلاو شوي دي چې په دغې لاشونو کې د مور سره د هغې د دریو ماشومانو لاشونه چې دی هغه هم موجود ول. د دغې پوره پیښې په هکله باندې به تفصیلات اخلو. دا وخت زموږ سره سینیر صحافي عبدالسلام په لاین باندې دی. عبدالسلام صاحب د دغې پیښې په هکله را سره پوره تفصیلات شریک کړئ. دغه قتلونه له څه وجې نه شوي ول، چا کړي ول، د پولیسو موقف سره پوره تفصیلات را سره شریک کړئ. جی بالکل دا تحصیلي کابل علاقه ده ګولډن دیولۍ چې په دغه کې په یو کور کې څلور لاشونه برآمد شوي دي. دا پولیس هم په موقع رسېدلي دي، ریسکیو والا هم رسېدلي، لاشونې د دیولۍ هسپتال ته راوړي دي. دلته چې کوم د سرکل ایس پي دی فیضان حیدر، د هغه سره زما خبرې وشوې. د هغه د وینا مطابق چې موږ ته اطلاع میلاو شوه او موږ لاړو او هلته د یوه زنانه چې هغه 40 کالو عمر د 35 نه واله د 40 سال پورې د هغې عمر دی، د هغې ورسره د هغې د درې لوریانو دا لاشونې چې دي دا برآمد شوي دي. پولیسو باقاعده اف آی آر هم درج کړی دی. په دې اف آی آر کې هغو موقف اختیار کړی دی چې دا لاشونه د کومې وژنې چې شوي دي، دا زنانه چې کومه وژلې شوي ده د خپل خاوند وژلې ده چې هغه تعلق چې هغه نوم سردار علي دی، تعلق یې د قلعهګي سره دی او په ګولډن دیولۍ کې اوسي. دیو په دې اف آی آر کې دی له د غیرت نوم هم ورکړی دی او د دغې اوښې مطابق چې دې سړي چې کوم واردات کړي دي د هغې نه وروسته دی مسقط ته بهر ملک دی هغې ته تښتېدلی دی. د هغه ځای نه د ده د وینا او د پولیسو د ریپورټ مطابق چې د ماته په واټس اپ باندې اطلاع راکړه چې ما دغه شان یو کارنامه کړې ده، دی وایي چې زه هغه ځای ته ورسېدم او د هغه ځای نه ما باقاعده پولیسو ته بیا اطلاع وکړه چې دلته دا واقع شوې ده. پولیس هم په موقع چې ورغلي دي د هغې سره ایس پي انویسټیګیشن د باچا حضرت په سربراهۍ کې چې د تحصیل کوم سرکل ایس پي چې دی فیضان حیدر سره د نوري عملې د هغې سره د ریسکیو دغه لاشونې چې دي چې هغه مور او درې لوریانې ویلې کېږي دغه کابل د دیولۍ هسپتال ته راوړي دي او دیولۍ هسپتال کې باقاعده د هغې پوسټ مارټم شوی دی، کوم قانوني کارروایي چې شوي د هغې نه وروسته مقدمه هم درج شوي ده. اوس تفتیش روان دی چې ملزم چې دی هغه فرار دی او مزید تفتیش چې دی هغه روان دی. جی صحیح ده، ډېره مننه ستاسو د تفصیل راکولو. جګرانو کتونکو دا اوس صحافي عبدالسلام چې دغې پیښې په هکله باندې پوره تفصیلات زموږ سره شریک کړل. د دې ترڅنګ زه که ووایم نو دغه لاشونه چې دی دا د ریسکیو 1112 چې دی هغوی چې دی هسپتال ته منتقل کړي ول، نو د ریسکیو موقف اخیستو هڅه به هم کوو. دا وخت زموږ سره د ریسکیو 1112 د کابل انچارج وقار صاحب په لاین باندې دی. وقار صاحب د دغې پیښې په هکله باندې لږ تفصیل را سره تاسو هم شریک کړئ، تاسو به کیسه کردار ادا کړو. جی بالکل، زمون کنټرول روم چې کله اطلاع رااله نو زمونږ ټیم چې کوم دی هغه ځای وقوع ته لاړ او د هغه ځای نه چې کوم څلور ډېډ باډیانې زنانه نو هغه د دیولۍ هسپتال ته راوړې. د دې د وینا مطابق چې دا یو زنانه یې مور ده او دا درې چې دي نو دا یې لوریانې دي. نو د دیولۍ هسپتال کې چې دی نو هغه دیولۍ هسپتال ته راوړلی شوي دي. صحیح ده، یو جهان مننه ستاسو د تفصیلات شریکولو.